الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ترجمه موږ دا ویلو چې د صحابه کرامو په باره کې د بعض خلقو څه اعتراضات دي، تحفظات دي، شبهات دي، د هغې تذکره وکړو او د هغې تفصیلي جواب وکړو انشاءالله. هغې شبهاتو کې نن د لومبنۍ شبهې تذکره وکړو د دې آیتونو رڼا کې. آیتونه 4 او 15 د سورۃ التوبه آیتونه دي او په دې کې قرآن مجید موږ له دا تنبیه راکوي، خبرداری راکوي چې ډېر ناکاره عالمان او ډېر ناکاره پیران د خلکو مالونه په ناروا خوري. ناکاره ویلي دي، ټول یو شان نه دي. مجید د یو داسې ذات کتاب دی چې هغه ډېر انصاف کوي، ډېر د حکمت نه کار اخلي، علیم و خبیر ذات دی. دې ټول خلق په یو لکړه نه وي بلکې پای خلقو کې ښه او ناکاره جدا جدا کوي او بیا د ټولو جزا ښیي یا سزا ښیي. عالمان دا چې کله سم وي نو دا د انبیاء کرام علیهم السلام وارثان دي. دا الله دین رسي خلقو ته او کسی شکوک او شبهات راځي د هغې جوابات کوي. دارنګې پیران چې کله نیکان وي نو هغې هم زهد او تقوا کم چې د اسلام عملی تعبیر دی هغې طرف ته خلق راولي او د خلقو پرورش کوي. قرآن دلته کې د خو خلقو بد نه وایي، کم چې ناکاره دي په دې کې نو د هغې بد وایي. احبار او رهبان اصل کې د یهودیانو او د نصاراو عالمانو پیرانو ته وایي. محدثین او مفسرین په دې باندې مجتمع دي چې آیت خو بیشک د هغې په باره کې نازل شوی دی، لیکن صحابه کرام فرمائی چې نزلت فینا و فیہم، دا آیت زمونږ په باره کې او د هغې په باره کې دواړو باره کې نازل شوی دی. که پای کې څه ناکاره عالمانو هغې به خپلې فتوې خرڅولې، خپل احکام به خرڅول، تو دې امت کې هم داسې ناکاره خلق پیدا شوي دي چې هغې خپلې فتوې شرعي احکام خرڅوي. او کال تکې د زاهدینو په نوم باندې سنیکان ښکاره کېدل،
د خلکو عزت ته ویلا سچو په دې امت کې ډېر ناکار پیران داسې شته چې د خلکو عزت ته لاس چي په دې باب کې څه اختلاف نشته دی چې دلته کې کوم تذکره ده هغه د ناکار خلکو ده د نیکانو نه ده په دې وجه ما معنی کې ناکار مولیان او ناکار پیران ناکار عالمان او ناکار پیران وي یہ سبب دغه دی هغې څه کوي لیأکلون اموال الناس بالباطل د خلکو مال په ناروا خوري په باطل خوري غلط طریقې سره خوري یهود او نصاراو با مال خور او بیا به کار دا کو چې غلطه فتوا به ورکړه چې هغه کم رسول د چا چې مونږه منتظر وو هغه دا رسول نه دی بلکې هغه بل یو رسول دی مونږ اوس هم د هغه انتظار کوو په دې فتوا باندې هغې عوام ګمراهان کړل ځکه قرآن دې پسې ویصدون عن سبیل الله وی دی د الله د لارې نه منع کوي خلق منع کوي د الله د دین نه په یو غلط فتوا باندې او یو غلط بیان باندې یو غلط تشریح باندې دې لپاره چې خلق پر رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان راوړي یو خدای دغه برای ده ادویمه دارا چې والذین یکنزون الذهب والفضه او هغه کسان چې هغې جمع کوي سره او سپین کنز جوړوي خزانه جوړوي ولا ينفقونها فی سبیل الله او خرچ کوي یې نه د الله په لار کې نو دیره زیر ورکا په درناک عذاب کنز هغې مال ته وایي چې هغه جمع کړی شي او د هغې نه څه فرض واجب سنت او نفل خرچه نه کېږي هغې ته کنز وایي یعنی یو سړي پیسې جمع کړي دي پیسې جمع کول څه ګناه نه دی یو نیک سړی دی او هغه سره پیسې ډېرې دي نو ښکاره د هغه نیکۍ به ډېرې خو که سړی پیسې صرف دې دپاره جمع کوي چې دا پیسې دي نو دا ښه روش نه دی ښه عادت نه دی چې کله سړی پیسې جمع کوي مال جمع کوي دولت جمع کوي د هغې نه زکات هم ورکوي د هغې نه حج هم ورکوي د هغې نه انسان قربانۍ هم کوي د هغې نه د الله په لار کې خرچه هم کوي نو دا مال څه ناکاره مال نه دی قرآن مجید د مال بدي نه بیانوي بلکې قرآن مجید خو مال ته د الله فضل ویلی او قرآن مجید دا فرمائی چې مال قیام للناس د خلقو د ملا د نیغېدو سبب دی کار چیز نه د مال استعمال سره تعلقي نو مال که سړی په دې بنیاد جمع کوي چې زه پې د الله د دین څه کارونه کوم د غریب غرباو خدمت پې کوم هغې ته کنز نشي ویلی کنز هغې مال ته وایي چې لا ينفقونها فی سبیل الله هغه د الله په لار کې نه خرچ کېږي نه ته زکات ورکوي نه ته حج کوي نه ته عمره کوي نه په غریب غربا باندې څه خرچ کوي نه د الله د نوم پکې څه وي نو که دا لږې پیسې وي نو دا کنز دی او که ډېر شی دولت ته انسان سره لیکن د الله په نوم پکې خرچ کېږي نو دا کنز نه دی دا د یهودو د مال سره د هغې سیوا مینې تذکره قرآن وکړه چې د دې مال سره دومره مینه ده چې د الله پکې څه نه مني حال دا دی قرآن مجید د مال په باره کې د متقینو صفت دا ښودلی دی چې فی اموالهم حق للسائل والمحروم د دې په مال کې د محروم او د سائلینو حق وي نو کله چې یو سړی حق ادا کوي نو د هغه مال کنز نه دی پاتې اوس کنز هغه چې د هغې نه د الله د نوم خرچه نه کېږي تو دا د ناکاره مولیانو او د ناکاره پیرانو اوس هم عادت دی او مخکې هم عادت قرآن هغه حقیقت حال واضح کوي دغه کسان کم چې دا کار کوي دی له عذاب درناک زیر ورکه او بیا د آخرت سزا یې ښودلې ده چې هغه به ګرمولی شي او د دې مخ شاګانې طرفونه په دې به داغ ورکولی شي دا آیت مونږ ولې لوستی دی څه دپاره لوستی دی
یو خو دې آیت د صحابه کرامو دا خاص صفت چې مما رزقناهم ينفقون ای سره تعلق دی صحابه کرامو دا الله په لار کې خرچه کوله دای صحابه کرام شتره چې هغه کل مال رسول الله صلی الله علیه وسلم قدمونو کې خیر او دا سم شتره چې هغه خپل نیم مال راوړل قرآن مجید داو فرمایي چې بعض داسري چې هغه جهدهم خپل موټي کې څه شی راوړل لګون دی هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم لور کړل خپل وس مطابق صحابه کرامو دا الله په لار کې د خرج نه چرته مخ نه اړول تیر یو جمعه کې ما د سیدنا ابو الدحداح تذکرہ کړو چې هغه یو داسې باغ د الله په لار کې ورکړو چې هغه مثال مدینه منوره کې تر اوسه نشته ده او پاغه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې کم من اسکندرداح و دار فیاح لبالدحداح دایت په دې بنیاد ویل دی چې د دین یو شبهه خلق پیدا کړی ده اول داغه شبهه حقیقت قتل پکار دی د دې آیت کریمه په باره کې د صحابه کرامو میانس کې علمی اختلاف هو علمی اختلاف ګناه نه دی زمونږ د خلکو مسله دا چې کوم ځای علمی اختلاف راشي دیږي نه بس کفر شو کفر نه کوم ځای چې خلکو کې علم موجود وي کوم ځای چې ازادي موجود وي اظهار رائے سړی کولی شي هلته به اختلاف خامخا وي اختلاف نه د دې مطلب دا دی چې دلته کې هو یا ډیکټیټرشپ دی د اظهار رائے ازادي نشته یا ټول خلک جاهلان دي خو خلک د اختلاف حدود نه پیژني مسله دا ده د اختلاف حدود که خلکو پیژني نو خبره وسمه شي تو صحابه کرامو په میانس کې په دې کې اختلاف هو چې دې آیت څه مطلب ده یو سړی خپل مال نه خرچه کوي انفاق کوي فی سبیل الله آیا د مال به کنز وي ډېر شي صحابه کرامو نه بلکې دلته کې امام واحدی اجماع لیکل دا د امت چې پرې د امت اجماع دا چې کم سړی د خپل مال نه زکات ورکوي خیرات ورکوي حج ته گئی عمره ته گئی عام خیر خیرات کوي دا آیت هغه ته نه شامل اگر که د سره پیسې ډېرې او که یو سړی راسي چې هغه سره لږې پیسې دي لیکن هغه د هغې نه څه شی نه خرچ کوي نه ته زکات ورکوي نه ته حج کوي نه ته عمره کوي د الله په لار کې نه خرچ کېږي که دا یو لکه او دوه لکه وي نو هم دا کنز دی اجماع په دې باندې ده خو تا ته زه اختلاف ښیم د صحابه کرام واپس کې دا صحابه کرام ټول هر وخت د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نه بوناس د دې وجنه چې کله د قرآن یو آیت براغې یا یو حدیث براغې چې نور به نه اورېدلې ایک به اختلاف پیدا شو په دې باب کې اختلاف پیدا شو سیدنا ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ هغه تل او سیدنا معاویه سره شام کې دا صحیح بخاری دا امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کتاب صحیح دے کے حدیث نمبر 1406 سیدنا ابو ذر ربزی تتلو ربضا ایو کل مدینی منوری خواہ کیو قسم داغے سا آثار موجود دی لیکن سڑے نشی واضح کولے چایا واقعی داداغے دور ربضا دا او پدے کے چکم آثار کاری منگتا پدے کے دفلانی صحابی کور کمو دفلانی کور کمو پتہ نہ لگی خبار کیف آثار قدیمہ سرا داغی تصاویر و سمشترخ دے دو مدینی منورینا شام تتلیو شام نا واپس راغ مدینی تا د مدینی نا ربزے تولی تلو دو اردو تاریخون داوی چا دے عثمان رضی اللہ عنہ شڑلو او دا غی اعتراض دے پس صحابی باندے دا د اردو کتابونو کې لګلې عام د اردو تاریخونه په کې هم دا لیکلي دي او خلک په سیدنا عثمان ذوالنورین باندې الزامات لګي پاغه الزاماتو کې چې کم لګي یقین یو دا دی چې دو صحابه کرامو قدر نه کړي یو جلیل القدر صحابی غیر بزیت لګل دی
دلته صحیح بخاری مونږ ته حل خي چې دا حقیقت حال سره څه مسله ده. مسله دا ده چې زید بن وهب دی وی مررت بالربذ ضرب زيت لړم چې لاړم نو هلته کې ما ولیده فاذا انا بابي ذر رضي الله تعالی عنه هلته ما سیدنا ابو ذر ولید فقلت له ما انزلك منزلك هذا تدل تسل راغلی ولې راغلی تو خو شام کې وی سیدنا معاویه سره وی څوک پاغه الزام لګی چې معاویه چې کوم دی هغه سیدنا ابو هريره او ویټګو ابي عرب زه تو شړخ. دا دروغجن تاریخونه چې د عمل کې موجودي د صحابه کرامو په باره کې د چا ذهن کې صفائی نه راځي. دا دروغجن تاریخونه دي. کاش چې موږ سره دومره موقعي چې یو صحابي باندې کم الزام راغلی دی چې موږ هغه ووینځو او دا غي صحیح جواب وکړو چې اصل حقیقت سره او تاسو وایي. نو ما چې هغه ته دغه ویل ناغرا ته ویل كنت بالشام زه شام کې وم. سیدنا معاویه تو سیدنا عثمان په دور کې دا علاقې گورنر ده. كنت بالشام فاختلفت انا ومعاویه في والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله. زما د معاویه په میاس کې اختلاف پیدا شو. سیدنا ابو ذر غفاری دا خیال لاو چې انسان دې ذاتی ملکیت نه جوړي. پټولو صحابه کرامو کې د یو صحابي درای ده بلکې د ځان له کور جوړولو قائل هم نو چې د صحابي رائے وای. لیکن مونږ دا بار بار واضح کړی دی د یو صحابي ذاتی رائے دا غي اتباع جائز نه. دا درو وی خلک چې اصحابي کن نجوم غب لګي صحابه کرام د دین ستنی دی بشک لیکن دې کې ځان په یول غواړي چې د صحابي ذاتی رائے ده ایو د صحابه کرام اجماع ده. ادوار جدا جدا سوزونه دي. د صحابي ذاتی رائے هغه د هغه اجتهاد دی هغه صحیح کېدی هم شي هغه غلط دی هم شي لیکن د صحابه کرام اجماع هغه نشي غلط دی. په دې وجه قرآن مجید د هغې د منلو حکم کړی دی. د یو صحابي د ذاتي رائے نه دی کړی. مونږه د علماء جبه کې تفرد وایو. دا تفردات وی د صحابه کرامو. دا هنن خلق لګیا تفرد بل چاره والی چې ابن تیمیه رحمه الله لیکلی دی چې فرض پسې دعا نشته. ټول حدیث هم په پسې روان دي. دا تقلید کوي تاسو. فرض پسې ولې دعا نشته؟ فرض پسې دعاګان نشته ده. البته غیله څه خاص شکل مور کو. خبره خلک سم کوي غلط نه کوي. په فرض پسې خو ته صحیح بخاری را والا صحیح مسلم را والا تا ته بشمیر دعاګانې معلوم شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم. تیمیه یو سیس ته بدعت ویلې ده بس دا هغه یو تفرد دی. ټول خلک هغه پسې روان دي. لوی لوی خلق ورپسې اوس روان شو. مونږ ډېر مخکې احکام دعا کې دی وضاحت کړی چې دا رائے نادرسته دا غلطه ده. کتاب کې چا سره یې احکام دعا وګورئ یک اشترا مسله دیتا د خلقو آرا وی د خلقو رائے کې تفرد راتلی شي. مونږ خامخا هغې ته څه ګمراهي نه وایو لیکن دا غلطه ده چې د هغه یو داسې خبره ده چې نور امت هغه نه کوي یو کسې کوي. او د داسې څیزونو نه ځان ساتل پکاري. دا تفرد که د صحابه وي د هغې م اتباع نه وي. چې کله صحابي د تفرد اتباع نشته نو د بل چا تفرد اتباع وي. ننم بشمیره علماء د هغې به یو رایي پې کې به منفرد وي دلیل پې نه وي. خلکو د هغې خپې هم کله کې نیولي. علمي میدان کې دې څه حیثیت نشته دی خبرو. علمي میدان کې ورته هغه څیز راخلی چې په هغې اجماع شوې ده. ما وختي واضح کړی دی چې اجماع په دې ده چې دې آیت نه مراد هغه خلق نه دی چې هغې سره پیسې دي او هغې ته زکات ورکوي. لیکن سیدنا ابو ذر رائے دا و چې نه یو سړی که زکات هم ورکوي نو د په ملکیت کې وس نه وي. په دې وجه باندې
مصری عربو دا لیکلی دی چې اول اشتراکین فی الاسلام کان ابو ذر. مسلمانانو کې اول اشتراکی چې کوم دی دا ابو ذر غفاری و. اشتراکیت کم ته چې مونږه کمیونزم وایو او کفر دی. سیدنا ابو ذر دغه نظریه نه وه، خداغه خیال لاو چې دې آیت مطلب داره چې ذاتی ملکیت بده چا نه. سیدنا معاویه هغه سره اختلاف کړی چې نه ذاتی ملکیت شته دی. ذاتی ملکیت چې نه انسان به زکات څنګه ورکوي، ذاتی ملکیت چې نه انسان به حج او عمره څنګه کوي، ذاتی ملکیت چې نه انسان به خیر خیرات څنګه کوي. خدای او تفرد دی. دا په دې وجه زه ما مخکې ذکر کړه چې تاسو دا پته ولګېږي چې خلقو ته ګولۍ بارود د کوم ځای نه ملاوېږي. هغه زمونږ د بعضې کمزورو خبرو نه ورته ملاوېږي. کمزورې په دې بنیاد چې سیدنا ابو ذر غفاري او تفرد اختیار کړی دی او خلکو هغه لاسو کې نیولی دی. د صحابه کرامو اجماع پرېښې ده. قرآن مجید خو قانون داره چې یتبع غیر سبیل المؤمنین نولیه ما تولی ونصلیه جهنم. یو سړی چې د صحابه کرامو اجماع پرېږدي نو دی چې کم خوا اوړي دی موږ به جهنم ته بوځو. په دې ځان پوهول غواړي. د یو صحابي رائے هغې ته موږ څه ګناه نشو ویلی، لیکن د هغې اتباع ګناه وي. د هغې اجتهاد کېدی شي، خطا کېدی شي، صحیح کېدی شي، لیکن موږ پابند د اجماع د صحابه کرامو. سیدنا معاویه او د دې چې اختلاف پیدا شو، گورنرو هغه د ده زبان بندي کولی شو، دی جیل تم لېږلی شو. لکه خلک او بیا خاص کر هغه خلک چې صحابه نه دي، یعنی تابعین تبع تابعین، هغې د دې فتنې شکار کېدی شي چې هغې دا ووایي چې اسلام کې د چا ذاتي ملکیت نشته. دې وجه دا یو نازک مسله. نو سیدنا معاویه خط لیکو سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ ته چې ابو ذر غفاری داسې قسم خبرې کوي او خلک د هغه نه ګیر چاپیر کېږي چې ته فتنه پیدا نشي. څه حکم دی باب کې؟ هغه ورته ولیکل چې ته دی راولېږه مدینې منورې ته. دی چې مدینې منورې ته لاړ، کتب الی عثمان یشکونی فکتب الی عثمان ان اقدم المدینه. عثمان ما ته ولیکل چې ته مدینې منورې ته راشه. فقدمتها، نو زه مدینې ته رالم. چې رالم نو هلته کې بې شمېره تابعین دي. فکثر علی الناس، خلق زمانه دومره ډېر تو راتو شو حتی کانهم لم یرونی قبل ذلک، چې شاید دی زه مخکې نه یم لیدی. ډېر چې خلق راغلي. کله چې یو جمګټه جوړه شي او بیا هغه حالاتي په کومو حالاتو کې چې سیدنا عثمان ذو النورین جون تیرو ته چې تاریخ کتلی هغه ته به اندازه وي چې څومره نازک دور. سیدنا عثمان چې کوم دی ما ته وویل ان شئتا تنحیتا، که ته وغواړې نو لږ چرته لاړ شه، یو ډډې ته شه. دا ورته نه وي چې راوځې ته لاړ شه، حکم نه کوي ورته. ان شئتا تنحیتا، دا صحیح بخاری الفاظ دي. خلکو حدیث پریښې او تاریخ مرغوټ نه نیولي، چې تاریخ کې لیکلي. د تاریخ هغه حیثیت نه کم چې د حدیث. سیدنا عثمان دا نه وي چې ته لاړ شه یا ویټه کو وهلې وکړل، نه نه. ان شئت تنحیتا، که ته ستا خوښوي که نه لږ ډډې ته شه. مطلب دا چې دا کومه فتنه ستا د وینا د وجې خلق پیدا کول غواړي چې دا لږ ختم شي، نو بیا به ګورو. نو دی وایي فکنت قریبا، به زه نږدې نو زه ربضې ته لاړم، په خپل سمي باندې تللی دی ربضې ته. کم اعتراض چې خلقو کړی دی یا اردو کتابونو کې لیکلی دی، یو نوم به واخېسته نو په هغې باندې خلک خفه کېږي اوس چې د فلاني نوم مه اخله.
نو بیناغلو خو هغه سړي کم چې نن سرخیل دی د دې اعتراضاتو دغه په کتاب کې دا اعتراض موجود دی چې معاویه رضی الله تعالی عنہ ولګېدو او سیدنا ابو ذر غفاری ربزې ته ولګو وی او وی ټکو وی شړخ دا حدیث ته ستا مخکې تاریخ کتابونه ما راوړي دي انشاءالله هلته نه هم زه ښیم چې تاریخ څه لیکلي دي او د هغې اسناد څه دی تاریخ چې څه لیکي هغه به داسې سند کره پیش کړي څنګه چې دلته کې امام بخاري سند پیش کړی مسلمانان اسې د صحیح بخاري په صحت باندې او په صحیح کېدو باندې مجتمع نه دي د دې وجه ده هغه دا چې دی څه لیکي هغه صحیح کره سند سره لیکي مورخین چې لیکي د هغې سند لیکلی دی اگر چې هغه سند کې کمزوري شته لیکن کله چې یو سړي د خپل خبرې سره سند ولیکو نو هغه ذمهداري خپله پوره کړه د اردو والا غلطي دا ده چې دوی د سند نه بحث نه کوي یو سند ته لري کې یو خبرې لیکي لکه ستا کلي کې یو واقع وشي خبر راورسېد ته تپوس وکړې دا چا وې تا ته لکه هغه یې فلاني وی نو چې هغه دروغ دی نو تا خبره منې ته سمدستي وایې زه دروغجن دی مړه ګپ لګوي دې ته سند وایي مونږ چې نن یو خبره کوو چې دا خبره چا کړې ده نو دا به ډک له رسول پکاري دا نه چې کتاب کې لیکلي کتاب کې غور څه لیکلي کتابونه خو به تاسو داسې کتابونه وښیم چې پای کې دومره ګن لیکلی دی چې هغه یو عام ذهن والا سړی هم نشي برداشت کولی بایبل کې لیکلی دی چې یو شپه دوو کسانو کشتی کولی یو سره یو خوا الله رب العزت و بل خوا بل کسو خو یو راونه غورځېدو چې سار رڼا شو نه پته ولګېده چې یو خوا داود علیه السلام دی بل خوا الله رب العزت دا کتابونو کې لیکلي منې ده ګپ نه لګوي خلک دا د ډېر سطحي ذهن والو خلکو خبره ده چې کتاب کې لیکلي کتاب چې څه لیکلي د هغې به اسناد کتل غواړي د هغې سند کتل غواړي دې ته کتل غواړي چېرته د قرآن خلاف خو نه ده چېرته د حدیث خلاف خو نه ده د عقل سلیم خلاف خو نه ده هغې نه رسو سړی فیصله کوي بیا چې دا خبره ټیک ده یا نه ټیک ده خو دلته کې چې چاره دوه ټکي اردو ورځي او قلم سلیس چلیږي که نه هغه د خلکو په ایمان ډاکې اچوي ګپ به لګوي امام بخاری رحمه الله د حدیث نه دا معلومه شوه چې عثمان رضی الله عنه هغه ته وایي چې ان شئت تنحیت اگر تم چاہو ان شئت دا مطلب که ته غواړې ړدی کېږي نو تنحیت لږ ډډې ته شه ناحیه طرف ته ته لږ یو طرف ته شه سروزې دپاره زیر زمین لړ شه د دې دپاره چې دا فتنه کومه پیدا شوې ده چې دا ختم شي بیا به خبرې وکړو ناغوی زه په خپل رالم فذلک الذی انزلنی هذا المنزل دې ځای ته زه په خپل رالم ربه ځای ته په خپل رالم ولو امروا علی حبشیا لسمعت واطعت او کدی په ما باندې یو حبشي تک تور غلامم امیر کړی دی نو ما مخکې مې اطاعت کو د عثمان او اوس کوم زمونږ سیاسي علما دي که نه هغې به دې نه یو سیاسي ګوته جوړه کړې ده چې دې کله حکومت سم کار نه کوي که نه او ستا سره سیاسي اختلاف ته نو بغاوت وکړه خفه کېږه مه دا د خوارجو طریقه ده د مسلمانانو طریقه دا نه ده مسلمانان د حالاتو د اصلاح کوشش کوي او چې کله پوه شي چې کفر بواح شوی دی بالکل ظاهر باهر کفر دی نو بیا به خبره کوو تر هغې پورې استحکام پکار دی په حکومتونو کې اچھا هر څوک د دین هدایت زمونږ دغه دی دا دغه شبهه ده کومه چې په سیدنا عثمان رضی الله عنه او سیدنا معاویه باندې خلقو کړې ده د دې لپاره بنیادی کتاب څه شی دی چا دا شبهه کړې ده پیدا کړې چا دا تاریخ دی د امام طبري تاریخ الطبري پرې خلکو خیال لایي چې دې سره کتابونه نه یاسې نومونه اخلي دلته ډېر مخکې یو پروفیسر راغلی و ما سره ما سوزله خپلو شاګردانو ته دا ویلي م دي
خیرآباد کالج نه ما سره راغی نو ما ته تا فلانې پیژنې مې زه یادولم سره به کتابونه یې مې ولې ویدې ډېر سخت تنقیدات کوي دا کتاب یې چې دا به د سره مونږه زوړ کور کې ولته حجره کې ما کې نو زه کور ته لړم تاریخ ته بری مې راواس هغې مخې ته مې کېښود وي ته هغه نه ګورې مې هغه ګورم خو تاسو د چی ویم زه چې رالم بیا تښتېدلو د دې خیال لا چې یو سړی دی په پاکستان کې بس هغه سره کتابونه بل چا سره نه موږ سره د الله په فضل کتابونه شته دی پوهېږو په هم استدلال باندې هم پوهېږو د هغې په بیان هم پوهېږو ابن جریر طبری د دویم جلد کې خپل تاریخ کې د قصه کوي قصه راوي حدثنا ابن حمید موږ ته محمد بن حمید دا خبره کړې دا سند دی اوس قال حدثنا سلمہ موږ ته سلمہ بن فضل بن الابرش دا روایت بیان کړی عن ابن اسحاق د محمد بن اسحاق نا هغه نقل کړي د بریدا بن سفیان اسلمی نا هغه نقل کړي د محمد بن کعب القرظی نا هغه وایي چې نفع عثمان ابا ذر عثمان لګیدو ابو ذر غفاری د مدینې نه وشړو د سند بیان کړی کنه بیان کړ خلافت ملوکیت راواله کې سند خو اشته بګي موږ ولې خپګي بیماری دارا چې د روایت نه ته سند لريږي تو سره سند لیکه بیا زموږ اختلاف نشته دا سره اوس پدې کې راړو باندې راوي محمد بن حمید دا امام بخاری کتاب ہے تاریخ الکبیر پر تاریخ کبیر کے سلورم جل کے امام بخاری منتخی چدا سڑے سو کو محمد بن حمید رازی سنگ سڑے میزان الاعتدال کے خیول میزان الاعتدال کے تو محمد بن حمید رازی پبارک ریلی کی صفحہ 530 کے چے کانا واللہ یکذبو زمانے پا اللہ قسمی چے محمد بن حمید بدرغو ہوئے دے دروغ جن پوینا بانے زو عثمان رضی اللہ عنہ تا گناہگار ہوئے ورپسی لکیر امام نسائی وی دا سرے سقن دے صالح جزرے و محدث تاغوی ما رأیتو احذقا بالکذب من ابن حمیدن ما دے ابن حمید نا پا دروغ ویلو کے زیاد تجربہ کار سوکنے لی دیر تجربے دا پا دروغ ویلو کے تا کذاب راوی دے او کله چې د حدیث په سند کې یا تاریخ په سند کې دروغجن راوی راغی هغه حدیث هغه تاریخ دا دروغجن صحیح نه دی زمونږ د اردو علاوه یا خلک چې پښتو کې لیکل کوي په روایتونو باندې صرف ترجمه لیکي دا ګیله زمونږ دارا چې تلک مهرباني وکړه پورا علم وکړه لیکل مکوه پورا علم وکا چې ته د یو روایت یا د یو کیسه یا د یو تاریخ د بنیاد د واقفیت ہوئی تا سره دا کتابونه کوم چې موږ سره دي د الله په فضل دا علاقه کې ځا سره نشته پیژنیم نه خلک واقف تم نری چې دا پس معلومیږي دا 530 صفحه سلمہ بن فضل الابرش چې کوم دی دا په باره کې د امام بخاری تاریخ الکبیر کې لیکلی دی صفحہ نمبر 84 سلمہ بن فضل ابو عبداللہ الابرش الرازی الانصاری دے روایت کی دا محمد بن اسحاق نا بیاوی عنده مناکیر دے دا سے روایتون بیانی چی اغا دا نور مرگر سر نہیں دا بارک علی بن المدینی لکلی دی چی دے درے باشندو او مونږ د رینا علاغه وتو چې مونږ دنه کم حدیث لیکلیو ناغه مونږ ټول وګرځول ولې دې دروغجنو په دې روایت کې دوه دروغجن یو دي آیا د دې دوه دروغجنو د وجه مونږه سیدنا عثمان ته ګناهګار وایو او آیا دا ومنو چې سیدنا ابو ذر د شړلو د دې گنجائش نشته دا ټول لغټ تاریخ د ارویږي تاریخ مدینہ تو دمشق د ابن عساکر ادارش پکش پیتم جلد دا سو یو جلدون سیوا کتاب ده دا پسو کی دا کتاب دے او 1000 روپے قیمت تے
زمونږ علما په کتاب پیسې نه ورکوي، دا خو مونږ اوسګار یو په کتاب پیسې لګو چې چا سره څه پوهه وي نه او بل له پوهه ورکړي، که چا سره پوهه نه وي څه پوهه ورکړي. په تاریخ دمشق الکبیر کې ابن عساکر یو جمله لیکي، هغه جمله صفحه 202 باندې دی لیکي او دا هم د یو مورخ خبره ده. در ابن جریر طبری دا ټول اقوال نقل کړي دي. داخل کې وایي قال الحافظ ابو القاسم لم يسير عثمان ابا ذر، عثمان ابو ذر نه دی شړلی. لم يسير عثمان ابا ذر لكنه خرجا هو الى الربزة لما تخوف من الفتنه. لیکن کله چې پوه شو چې خلک زما د وجه اوس فتنه جوړي، نا په خپله ربزې ته لاړ. لومړنی شبهې جواب دی کوم چې 13 جمعه تاسو سره ما وعده کړې وه چې موږ به د یوې شبهې جواب کوو. دا لومړنۍ شبهه ده چې سیدنا ابوذر باندې خلقو کړې ده، سیدنا ابوذر یې باندې کړې ده، د هغه په اوږه خپه ایښې ده او سیدنا معاویه او سیدنا عثمان ته بدرد وایي چې جی دی شړلی نه و. اختلاف د دې صرف دا و چې یو سړي سره مال شته دی، دی د هغې نه زکات ورکوي، نو دا هغه کنز کې راځي چې منع دی او که نه راځي. د سیدنا ابوذر رائے دا و چې راځي او د نورو ټولو صحابه کرامو دا رائے چې نه راځي. دی کې د سیدنا ابوذر غفاري یو تفرد دی. کم خلک چې هغه سوشلیست یا کمیونیست دي، نو هغې د سیدنا ابوذر دا رائے د خپل ځان دپاره تایید ګرځوي، نس کې غلطه کوي. دا د هغې یو رائے د تفرد دی په دې کې. نور صحابه کرام د دې خلاف دي. د صحابه کرامو اجماع ده په دې باندې چې کم یو سړی د خپل مال نه زکات ورکوي، خیرات ته ورکوي، حج ته کوي، عمره ته کوي، نو هغه د دې آیت لاندې نه راځي. د بلې شبهې جواب به انشاءالله بلې جمعه کوو. اقول قولي هذا استغفر الله لكم ولسائر المسلمين.